بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډېر غندنه کوم چې بل ورځ د چارسدې کې کومه ایشو راغله، کومه واقعه راغله د وابړې او د ضلعي انتظامیې. خو زه افسوس په دې خبره کوم چې بیا اکسین په خپل ویډیو پیغام کې دا وایي چې یاره دا غلط فهمي شوې ده. غلط فهمي هو هغه شیز ته وایي چې تا ته یو شیز ټیک وي او په ناپوختیا کې یا په ناګهانه کې او ته هغې ته مطلب ورشي هغه شیز کې راغلی شو دې ته غلط فهمي. دا و دې ته خو پلانینګ شوی او دا جان بوټ کې یو دغه به باقاعده په ویډیوګانو کې راغلی وه چې یاره دا کونډې دي، دغلته دي په کورونو کې دننه میټرې دي. بیا باقاعده د هغې هغه لیسټونه شیر کړه چې یاره دلته موږ سره د دې په ریکارډ باندې دومره بقایه جات دي، کونډې اچولي دي. بله زه دا وایم چې دوی کومه کونډې اچولي دي دا د چارسدې د هسپتال د مریضانو سره ظلم دی. نو یو خو دي چې کومه مافیا او کومه یو بل ته مطلب روغه وکړم، دا روغه د قوم سره پکار ده، دا د قوم مال خوري، دا د قوم سره لکه لاس شکیږي نو زور چا لزي غریبانانو لزي. مونږ اکسین ته ویو چې اکسین صاحب کتا باندې د بره نه پرشر هغه خلک به مونږ ته ښیي ځکه چې دغه خلک دې خلکو سره میلاو دي او دا کم بقایه جات دي چې دا هم جمع کړي. بل مونږ د انکوایري مطالبه هم کوو چې دې کې د انکوایري وکړی شي ځکه چې دا دومره غټ بلنډر دی چې دلته به مطلب غټ خلک راځي. دا قانون خو د برابرۍ دپاره دی، دا به غریب دپاره وي او دا به مطلب د مالدار دپاره وي او دا به د بدماش دپاره وي، دا به د وزیر او دا به د مشیر دپاره وي. دا قانون خدا نه دی چې دا صرف ته ماته وګوره غریب سړی دی او بل دپاره کونډه واچي، تاسو ورپسې 15 پولیس بوځئ، 50 وابړې والا بوځئ او هغه غریب راوچت کې په هغه FIR وشي، هغه 10 ورځې بیا په دغه کې په عدالتونو کې کړېږي او هغه د خپل مزدورۍ نه موځي. مونږ دا ویو که آینده دا که د دې خلاف کاروي نه شو، آینده غریب سړي ته تاسو لاس واچوئ نو جماعت اسلامي به انشاءالله د دې وابړې خلاف بیا آواز اوچتوي. بل دي چې کوم یو خو هغه دغه د خندا خبره هم ده چې کوم اغلام وکړي او بیا راغلي په سونو د وابړې مخې ته ولاړو چې یاره تاسو به احتجاج هم نه کوئ، نو ډېره د شرم خبره ده. دا زموږ د ضلعي انتظامیې دپاره هم د شرم خبره ده، دا زموږ د صوبایي حکومت دپاره هم د شرم خبره ده. بل زه دا وایم انشاءالله مونږ د جماعت اسلامي د ضلعي مشرانو سره هم په دې خبره کوو او د زموږ چې کوم د جماعت اسلامي د ضلعي په سطحه د سویګیس او د بجلی کومه کمیټې ده انشاءالله هغې سره هم په مونږ خبره کوو. آینده لایحه عمل به مونږ د دې خلاف جوړو ځکه چې دا ایشو مونږ داسې نه پرېږدو چې دومره غټه مسله کېږي او بیا وروسته زور غریبانان لځي. زما د غونډ یونین کونسل بقایه جات چې راغونډ کړي دي د 4 کورونو د بقایه جاتو نه به هغه کمي او مونږ ته په ګنټو 18 او 17 او 19 ګنټې بجلي نه او دا لاسیز دي. نو لاسیز خو تاسو کوئ، دا غټ خلک دي. مونږ دا ویو چې وابړې ډېر ښه کار کړی خو چې کم خلکو د وابړې پرشرایز کړه مونږ به هغه خلکو خلاف هم کاروي کوو، احتجاجونه به هم کوو، اویرنس هم د خلکو کې راولو. نو مونږ انشاءالله بیا آینده عمل به انشاءالله تاسو سره مونږ شیر کوو.